السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو کتونکو، دا کومه واقعه چې شوې ده په میانوالۍ کې، تاسو کتلې دا ډیره خطرناک او ډیره دردونکې واقعه ده. د دې په حق زه تاسو ته یو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مختصر غوندې یو خبره کول غواړم. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل لورګانو سره دومره محبت و چې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ډیر تکلیفونه راغلي دي، ډیر سخت راغلي دي، او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چاته خیره او چاته آزار نه دی کړی. څنګه چې د طائف واقعه ده، تاسو ټولو ملګرو ته به یادی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ګټو باندې وویشتلی شو، زخمی کړلی شو. جبرائیل علیه السلام راغلو، جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې تاسو حکم وکئ چې زه په دغه خلکو باندې غرونه رایوځای کم او په غرونو کې دا خلک غرق کما. نو جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته وفرمایل چې نه، دا زما امت دی، پویه بشي الله جل شانه به د دې په اولاد زما امتیان پیدا کړي. علیه السلام خیرې ونه کړلو، آزار یې ونه کړلو. او کم ټیم کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آزار وکړو، په هغه ټیم کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم آزار وکړو. په کم ټیم کې چې عتبه او عتیبه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته آزار وکړو او هغه الله جل شانه تباه او برباد کړل ټول. نو زما مقصد د دې ویډیو دا دی چې لورګانې خو د کورونو رحمتونه دي، لورګانې د کورونو زینتونه دي، لورګانو د خپل والدینو د زخم پټۍ دي، د زخم مرهم دی لورګانې. نو دغه لورګانو سره داسې حرکت نه دی پکار دی. ظالم چې کوم کړی دی دی باندې جناب محمد رسول الله ډیر خفه کیږي، زموږ پیغمبر پې خفه کیږي، الله پې خفه کیږي په دغه حرکت باندې. لورګانې خو د کور نعمت دی، رحمت دی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مفهوم د حدیث داسې دی چې کله الله جل شانه د رحمت په نظر وګوري یو کور ته، وی الله جل شانه په هغه کور باندې باران وکي. دویم ځل چې الله جل شانه چاته د رحمت په نظر باندې وګوري، وی الله جل شانه هغه کور کره ملمانه راولي. او دریم ځل چې الله جل شانه چاته د رحمت په نظر باندې وګوري، وی الله جل شانه وی هغه کور کې لور پیدا کی. نو دغه لورګانې دا زموږ د کورونو رحمتونه دي، او الله جل شانه دی زموږ د خپل بچو سره د خپل لورګانو سره انتهایی محبت پیدا کی او د صحیح حق ادا کولو او توفیق او همت دی الله جل شانه په موږ پیدا کی. والسلام.